که یو سړی وای چې زه خو قرآن منم خو زه پیغمبر نه منم نه منم داسې بعضې خلک شته قمقل منکرین حدیث نه منم ورته وی قرآن منې ابه وی او وی دا درته چا ویلي دي چې دا قرآن د خدای کتاب دا لنډ تپوس دې وکړه تا خدای لیدي دي په خپله نه تا ته جبریل علیه السلام ویلی دي نه تا ته فرشتو ویلی دي نه دا راته چا ویلي چې قرآن د خدای کلام صاحبه دغه مولیانو د مشرانو هغه ته چا ویلي دي د هغې استادانو هغې ته چا ویلي دي د هغې استادانو زه ورپسې هغوی ته چا ویلي دي تابعینو هغې ته چا ویلي دي صحابو ته چا ویلي دي حضور پاک دلته د پیغمبر ومنه او د پیغمبر حدیث او خبره دې ومنله که ته نه منم پیغمبر یاره منم خو حدیث یې نه منم دا ثابته که چې قرآن د خدای کتاب پسې ثابته شوه دا به د پیغمبر په قول منې چې پیغمبر وایي چې دا کتاب ما ته نازل دی خدای مونږ نه دی لیدی جبریل مونږ نه دی لیدلی یو بل تپوس دې وکړه ته پیغمبر نه منې نو اقیم الصلاة قرآن شریف کې الله فرمایي پابندۍ سره منځ وکړئ هلکه صلات خو تاسو ټول پیژنئ څه ته وایي منځ ته وایي څه ته وایي ښه نو د منځ کې چې دا سار 2 رکعته دي او په یو رکعت کې 2 سجدې دي یو پکې رکوع ده او په بعضې رکعتونو کې دا لومبی قید او دا دویمه قیده او دا رکوع ده او دا قومه ده او دا جلسه ده او دا سجدې دي په دغه ترتیب دا 5 منځونه ما ته په قرآن شریف کې وښایه نشته په دغه ترتیب دا 5 منځونه چې سار 2 رکعت او ماسپښین 4 فرض او لس د سنتو سره او د مازدیګر 4 فرض او د ماښام 3 وښایه ما ته قرآن شریف کې دا د اقیم الصلات دا معنا مونږ ته چا ښودلې ده حضور پاک نو د اقیم الصلات په معنا بې د پیغمبر نه نه پوهېږو د آتو زکات په معنا بې د پیغمبر نه نه پوهېږو لله علی الناس الله پاک څنګه دی لکه لله سے علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا د حج دا ټول تفصیلات اول نه اخره پورې دا حج افراد دی او تمتع دی او قران دی او پلانکي دی نه به احرام تړی او میقات دی وښایه پاته قرآن شریف کې د قرآن شرح او شارح څوک دی حضور پاک قرآن منې پیغمبر به منې قرآن منی د پیغمبر خبرې به منې قرآن منی د پیغمبر حدیث به منې قرآن منی د پیغمبر مبارک تابعداري به کې او که ته وایې زه د پیغمبر تابعداري نه کوم صرف د خدای تابعداري کوم نو تا نه خدای لیدلی دی نه د جبریل لیدلی دی د پیغمبر په خبره به پېژنې نو پیغمبر مبارک ټول وایي صلی الله علیه وسلم سر کې به منې